بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ قلنا أو كلاتي منغا ادخلوا داخل شيء هذه القرية دي كليتا فكلوا منها فاسخريتا سوددينا حيث شئتم کم دے کی چخوہو استاسو رغدا ففرا خیسرا ودخل الباب سجدا او داخل شے پا دروازہ باندی سجدہ کون کی وقولوا وائے حطت معافی دا گناہنو نغفر لکم من ببہنو کو تاسوتا خطایاکم دا گناہنو استاسو وسنزيد المحسنين او يقينا من بزياتو دپار دنيكو كارو فبدل الذين ظلموا پس بدل کړه کسانو چې ظلم یې کړو قولا وینا لرا غیر الذي علاوه د اعنا قيل لهم چې ویل شوی ودیتا فانزلنا على الذين ظلموا پس منگا نازل کو کسانو باندی چی ظلم یہ کرو رجزن عذاب من السماء دا اسماننا بما كانوا يفسقون فسبب ددی چی دی نافرمانی کولا فدی دو آیتونو کے دا اللہ تعالیٰ دے و نعمت بیان دے او دا بنی اسرائیل و دا ناشکرے او دا نافرمانے بیان دے بنی اسرائیل پا میدانی تیہ کیو اللہ تعالیٰ والا درنا انتظامو کو دستور انتظامو کو او بغیر دا محنت و دا مشکتنا دا خوراک و دا سکاک انتظام والا اللہ تعالیٰ کو من و سلوابا سار و ماہام راتلو دی بخورلو دی موسیٰ علیہ السلام تاوئی چی یو قسم خوراک تے من و سلوا امونگے بار بار خرو داخلی د ذائقی د حقور د پارا سنور متبادل خوراکونم پکار دی د موسی علیہ السلام په دعا سره الله جل شانہو دی تو فرمایلو چې تاسو ردی میدان نه بار یو بل علاقه رالته لړشئ چې هغه اریحا دی دا علاقه خالی و او الته کې میوه او قسم خوراکونه موجودو نالته بتاو داخلي د خن خکول د پاره الته خوراکونه کولی شي او چې الته زین دو کارونه وکوي یو خدا چې په جواب باندې او معافي غواړي نافرمانی تاسو ډیری کړی دي ګستاخی او بے ادبی هم کړی دي نو دا غي معافي بد الله پاک نه غواړي چې خدای موږ ګناهونه موږ ته معاف کړي او عملی تور باندې وا عجزي کوي سرونه بخکته وړي ندامت سره او پیمانتیا سره بځي دا خلق چې کله ته داخلي دلو نو بعض خلکو پکې په خله باندې وینا بدل کړه دي ته ویل شو چې معافي وغواړي د معافي پزیدي دانی او وربشي او غنم غوښتلو او د عملی عاجزه پزې باندې د خلقوسو په شکل کې د غهار ته داخل شو نو یو بل ګستاخی او بل به ادبي وشو د الله تعالی عذاب په دی باندې فورن راغی د طاعون مرض او وبا په دی باندې رااله نو ډیر خلک په مرض باندې انتقال وکړو او ډیر خلک بیا وروسته د عذاب د لاسه هغه وفات شو وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا او کله چې وی مونږه ادخلوا داخل شئ هذه القرية دی کلیتا دین مراد اریحا دی نور اقوال پکې مشتا چې بیت المقدس او اعلا وغیرہ راجح کولدار چې دا اریحا دی اریحا د بیت المقدس او د ملک شام نه بار علاقه ده او دا خالی و
مخکې دا عمالقو سره وه. عمالقو دا ځمکه بیا پرېښوده، هغوی هلته ملک شام کې قابض وو او دا ځمکه خالي وه او دا زرخیز هم وه، باغات او میوې پکې قسمه قسم وې. د موسی علیه السلام په دعا سره بني اسرائیلو ته اجازت ملو چې هلته تاسو تللی شئ. اول خو دوی میدان تیه نه هم بار نشو وتی، دوی به د وتو کوشش کو چې هر څومره سفر به دوی وکړو، ماخوستن به سم لاستو بیا په میدان کې موجود وو، د علاقې نه بار نشو وتی. خو د موسی علیه السلام په دعا سره دی د دې علاقې نه وتل ورته ممکن شو. نو اریحا ته لاړ شئ او هلته کې تاسو د خپل چاهت مطابق خوراکونه کولی شئ. هذه القرية دې کلي ته بعض مفسرین چې دا بیت المقدس دی، خو شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه وی چې نه بیت المقدس نه دی، ځکه بیت المقدس ته بیت المقدس او بیت المقدس دواړه ویلی شي. دا لفظ مقدس هم دی او مقدس هم دی، بیت المقدس او بیت المقدس. نو بیت المقدس ته دی د موسی علیه السلام په حیات کې نه داخل شوي، دا بیا د یوشع د جالوت په زمانه کې بیا دی، د جالوت او طالوت په زمانه کې بیا دی بیت المقدس ته تللی دی. او دا د موسی علیه السلام د حیات خبره لګندې دی. د موسی علیه السلام په زندګۍ کې دی بیت المقدس ته نه دی داخل شوي. راجح قول دا دی چې دا اریحا دی. بعض مفسرین حضراتو ته دا وهم په دې خبره باندې وشو چې د آیت کې د حطتون لفظ راغلی دی، وی تاسو حطتون وایي. نو بعض مفسرین وی چې بیت المقدس کې یو دروازه ده، هغه دروازې نوم حطتون دی، حطه. وی چونکې دې ته د حطتون ویلي شوي دي چې که تاسو باید په حطتون دروازه ور داخل شئ او په خوله باندې معافي واړئ، او دا دروازه خو بیت المقدس کې ده. د دې وجې نه د قریې نه مراد هغه بیت المقدس والا دروازه ده. او صحیح خبره دا ده چې دا دروازه خو د سلیمان علیه السلام په زمانه کې جوړه شوې ده، چې کله هغه د بیت المقدس تعمیر کو نه دا دروازه جوړه کړې باب حطه، او واقع د موسی علیه السلام د زمانې ده. او موسی علیه السلام دا د سلیمان علیه السلام نه تقریبا 1200 سال مخکې تیر شوی دی. نو دیو جن دا دروازه د حطتون نه ده، بلکې د موسی علیه السلام په زمانه کې هو د بیت المقدس تعمیر هم لا نو شوی، یعنې هغه یو روان اجاړ پروتو. نو د هذه القریه نه مرادو هغه اریحا دی. قریه په عربی کې کلي ته ویل کېږي چې آبادي پکې ډېر وي، که لږې او که ډېرې. قریه د قریتو نه دی، قریتو معنی جمع کولو، دې کلي ته ولې قریتون وي، په دې کې هم خلک را جمع شوي. هذه القریه دې کلي ته فکلوا پس خورئ تاسو منها ردی کلي نه، دغه کلي ته لاړ شئ، هلته کې تاسو خورئ. چونکې میدان تیه وچه علاقه ده، زرخیزه نه ده، سرسبز و شاداب نه ده، نهرونه پکې نشته، اوبه پکې نشته، هلته کروندې تاسو نشئ کولی، باغات هم هلته نشته دی، خو شاړه ځمکه ده. البته اریحا سرسبز و شاداب ده او زرخیزه ده، هلته کې قدرتي میوې شته دی. نو منها د دغه کلي نه حیث شئتم چرته چې ستاسو خوښه وي، حیث شئتم یې ووایي، مطلب دا دی که تاسو هلته ځئ او که بیا واپس میدان تیه ته راځئ، که هغه کلي کې خوراکونه کوئ او د موسم په موسم باندې هلته ځئ او بیا واپس میدان تیه ته راځئ نو هم صحیح ده، او که نه هلته وخت تېروئ نو هم صحیح ده. که هلته تاسو میوې شو کوئ او بیا واپس دلته کلي ته راځئ میدان تیه ته هم صحیح ده، او که نه هلته کې کینئ او هلته کې خوراکونه کوئ نو هم صحیح ده. حیث شئتم یې ځکه ووایي، یعنې دا نه چې تاسو به صرف هلته ځئ او میوې به شو کوئ واپس بیا دلته راځئ او دلته به یې خورئ، نه هلته هم خوړی شئ دلته هم خوړی شئ، هلته هم اوسېدی شئ دلته هم واپس او میدان تیه کې هم اوسېدی شئ. حیث شئتم کم ځای کې چې ستاسو خوښه وي. او رغدن ففراخې سره، رغدن یې ځکه ووایي یعنې دا نه چې صرف د ټیسټ دپاره او د خولې د ذایقې د ښه کولو دپاره به صرف خوراک سکنه به کوئ، وي نه بلکل خېټې ډکولی شئ تاسو، خو بلکل په بر بیټ باندې خو برابر خوراکونه تاسو هلته هم کولی شئ. نو رغدنو یعنې د په خوراک څه پابندي نشته چې لږه به خورئ
د ضرورت د وجنا نا حيث شئتم رغدن چې کوم ځای کې مخغره او چې ارسم رخره ودخل الباب یو کار بکوي چې دغه کلی تورځي دغه اریحاتا نو دو خبرو التزام بکوي په خپل باندې او معافي غواړي بهانه بغواړي او عجزه سره او انحنا سره او تواضع سره به داخليږي ودخل الباب او داخل شي په دروازه باندې په هغه زمانه کې د هر کلی نګر چاپیر به یو دیوالو او دا کلی به دروازې وي د ان او د اوټ خپل دروازې به وي نو دا کلی و دروازې د اریحا او دا نګر چاپیر دیوالو نو دی ته ویل شو چې کله دروازه باندې داخليږي نه عجزي وکوي ودخل الباب او داخل شي په دروازه باندې سجدن سجده کوونکی سجده وسنګ کوي د سجدې په حالت کې هوسړې په دروازه نشي داخلي دي ځکه سجدې په حالت کې تل ګران دي اے سجدن متواضعين عجزي کوونکی به تاسو سجده کې انتهایی عجزي ده غایت خضوع او خشوع ته سجده ویل کېږي چې انسان د خپل تندې او د پوزه په ځمکه او په خاورو کې کیږي د دې نه زیات عجزي بل نشته دی چې انساني پوزه مته په ځمکه باندې کې خوده نو مراد د سجدن عجزي کوونکی انحنا کوونکی تواضع کوونکی سجدن سجده کوونکی په عجزه سره او یادا چې رکعان پر رکوع سره او یادا چې دروازې ته کله لړشنو دروازه کې اول سجده او کې عملی طور باقاعده او بیا پاسه بیا داخل شي یا چې کله دروازې نه تاسو ووړئ نه پس مکه باندې سجده ولګوي نو دا به سجده شکر شي سجدن سجده کوونکی وقولوا حطتنا او وای تاسو حطتنا دانه څنګه د لفظ د حطتن وای دا لفظ ویل مقصود ندی ځکه حطتن د عربی ژبې لفظ دی او د دې ژبه عبرانی و نو په عبرانی کې وتاو څنګه حطتن وای حطتن هو د عربی ژبې لفظ دی د حط معنا کمولو او ریجولو د ګناهونو معافی سره ګناهونه وریږي او معاف شي ته حطتن ویل کېږي نو حطتن دا لفظ مقصود نه دی ان داسې الفاظ وای چې پای سره معافی طلب کولی شي الا منتبهنو کې الا منتمافیو کې یا الله زمونږه سرکشي معاف کړي الله زمونږه بغاوت معاف کړي د خپل ګناهونو معافي وغواړي اپ خپل جبه کې چې هر قسم الفاظي نو حطتنا یعنی احط عنا ذنوبنا الله زمونږه ګناهونه زمونږ نوريږي او مونږ ته معاف کړي حطتن معافي غواړو معافي د ګناهونو غواړو یا حطتن معنا توبه زمونږ ټول ګناهونو نو دا دوه کارونه وکړي په خپل باندې معافي غواړي او بدن په عجزه سره داخل شي په دروازه باندې چې دا دواړه کارو کې نو مسوکو نغفر لكم من ببهنو کو تاسو ته غفر یا غفرو معنا پټولو دا ګناهونه چې دا یو خیری دی چې بدن پویون خلی د دې خیری پټول پکار دی لکه دا بدبو کی او بدنماوي بدن وسر خرابيږي بدنما لګي نا پټول پکار دی څنګه چې دیوال باندې کرخه راکاږي یا نو غلط لیکل پای باندې وشي نه پاسه پینټ او چونه پکار ده چې بدنمایي ختم شي دا ګناهونه چې د انسان په بدن باندې غلطي لکيري دي مختلف قسمه په ګناه په معافي سره هغه لکيري پټي شي عربی کې مغفر ټوپه ته ویل کېږي جنگي ټوپه ته چې مجاهد په سر باندې ټوپه چولې د خود ایته مغفر ویل کېږي جمع غفیر چې ډیر خلق یو ځای کې راجمع شي او دومره ډیر چې زمکه پټکوي ته جمع غفیر ویل کېږي نو نغفر لكم نو معافیو کو تاسو ته تاسو ګناهونه موږ تاسو ته معاف کو خطاياکم د ګناهونو تاسو وسنزيد المحسنين دا سین د پاره تاکید دی او یقینا موږ به زیاتو د پاره د نیکو کارو محسنین جمع د محسن دا محسن هغه چاته من احسن فعله وقوله چې چا خپل فعل او قول
عمل او خبره سم کړه او نیک کار کو ته محسن ویل کیږي. چونکه بنی اسرائیل دو قسمو، یو هغه چې انتهایی تابعدار او شکرګزار لکه موسی علیہ السلام شو، هارون علیہ السلام شو، یوشع بن نون علیہ السلام وغیرہ وغیرہ، نا نیک کار شو. ناغیر والله تعالی اجر سیوا کی، ترقی بولا ورکی، او چې دا کم ګناهګار او خطاکار دي قدم په قدم نافرمانی کی، نای ته الله تعالی گناهونه معاف کی. و دی چې کله ور داخلي دلون دی سوکړو، دی د خپل وینام بدل کړه او عمل بدل کو. فبدل الذين ظلموا، پس بدل کا هغه کسانو ظلمو چې ظلم کړو. فبدل الذين ظلموا یوي قرآن داونه چې فبدلو دې ټول خلکو دا خبره بدل کړه. فبدل الذين ظلموا یوي معلومیږي دا چې څه خلکو وینا برابر کړی دا، معافي غوښتل د ګناهونو، خو څه خلک داسې چې هغه وینا بدل کړه، د معافي په ځای نور الفاظ شروع کړو، مذاق او استهزاء شروع کړه. فبدل الذين ظلموا، پس بدل کړه کسانو چې ظلم کړو، یعنی چې کوم ظالمانو چې کوم سرکشو، قولا وینا لره غیر الذي علاوه د هغې نه قیل لهم چې دې ته ویل شوي وه، چې کومه وینا دې ته ویل شوې هغه یې ونه کړه او د هغې په ځای نوره وینا یې وکړه. نو قرآن کریم دا ونه وي چې هغه وینا د دې څه وه، نو هغې ذکر کول مناسب نه دي، او نافرماني او ګستاخي او بېادبي یې وکړه، نو چې کوم مقصود هغه ادا نه شو. او فبدل الذین ظلموا یې ووایي، یعنې دغه خلک ظالمانو خپل ځان سره ظلم او زیاتي وکړو. دې څه ووایي، بخاري شریف کې دا روایت دی او مسلم شریف کې هم دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دې کله داخلېدل نو دې ووایي یعنې حنطة فی شعیرة یا حبة فی شعیرة، دې غنم او دانې یادې کړې چې غنم یا حنطة هغه غنمو ته ویل کېږي او حبة دانو ته وي، فی شعیرة چې هغه په وږو کې وي او په بمبلو کې وي. نو دا حنطة په دی حنطة یا حبة دې یاد کو. نو دا یو مذاق شروع کو، استهزاء یې وکړله چې حنطة سره مناسب لفظ حنطة دی. اصل کې دې په خپله ژبه کې سمکانن ووایي، په عبرانۍ ژبه کې سمکانن هغه سرو غنمو ته وي، حنطة حمراء سره غنم یاد کړو. نو دا حنطة په دې سره غنم دی یاد کړو. او عمل یې سو چې کله داخلېدل نو هړپوس یې کولې د ماشومانو په شانتې. دا هم د بخاري په روایت کې دي، یزحفون علی استاههم، د ماشومانو په شان چې په ځمکه باندې ښویېدلو او په دروازه ور داخل شو. خو دا کار ټولو نه دی کړی، دا بعضې خلکو کړی دی. ځکه خو قرآن کریم فبدل الذین ظلموا وایي چې کوم پکې ناشکره او ظالمانو او د چا په فطرت کې دا خبرې وي هغې دا کار وکړو. او قرآن کریم فبدل الذین ظلموا قولا وایي، یعنې دا نه چې ګنې صرف د خولې وینا یې بدله کړې ده او عمل یې ګنې سمو ګنې اجازې سره داخل شوي دي، نه دا فبدل الذین ظلموا دا خبره دواړو خبرو ته شامله ده، په خولې وینا یې بدله کړې ده او عمل یې بدل کړی دی. قیل لهم چې ویل شوي وه دې ته. نو فانزلنا، چونکې بېادبي وشوه، ګستاخي وشوه، ناشکري وشوه، نو د الله تعالی عذاب په دې باندې راغی. فانزلنا علی الذین ظلموا، پس موږ راولېږو نازل هم که په هغه کسانو باندې ظلمو چې ظلم یې کړو. علی الذین ظلموا یې ځکه ووایي چې د عمومي عذاب نه و راغلی په ټول لښکر باندې، په ټولو بني اسرائیلو باندې چې کومو خلکو نافرماني کړې وه، صرف په هغې باندې راغی. علی الذین ظلموا رجزا عذاب ته ویل کېږي، مراد ترنه طاعون دی. الله تعالی په طاعون راولېږو من السماء د اسمان نه. روایت کې راځي چې دا طاعون لومړی په بني اسرائیلو باندې راغی، لکه بخاري شریف کې روایت دی. دا طاعون منی مرض دی چې دا په بني اسرائیلو باندې د هغې د نافرمانۍ د وجې نه راغی، او د هغې د وجې نه د دې 24,000 کسان هغه مړه شو او 70,000 کسان نور بیماران شو، هغې بیا وروستو وفات شو. او دا 24,000 په هغه ورځ باندې. طاعون د طعن نه دی، او طعن اصل کې د نیزې ګزار ته ویل کېږي. څنګه چې د نیزې په ګزار سره سړی فوراً مري، دارنګه طاعون سره سړی فوراً مړ شي.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بخاری شریف کې روایت ده چې دا طاعون مرض پای باندې راغی نو دا اوس هم دنیا کې شته دی او کله چې الله تعالی یو قوم سره اراده وکړي د عذابو دا طاعون مرض پای باندې نازل کړي بیا که په دا قوم کې سخر بی ګناه وي چې هغه د عذاب مستحق نه هغه سره مړ شي نو دای لپاره به شهادت او کم خلک چې فاسقان او فاجران یا کافران دای لپاره عذاب وي مطلب یو کلی باندې عذاب راغی طاعون نو ټول کلی هو ګناګار نه چې کم بی ګناه یې لپاره شهادت ده او چې کم ګناګار دي ای لپاره عذاب دی او پکړ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې یو علاقه کې طاعون دی او تاسو وریدو اذا سمعتم بارض الطاعون چې کله تاسو د یو علاقې باره کې دا خبره اوریدا چې ته کې طاعون دی بیا هغه علاقې ته مو ورځي او چې کم خلق الته موجود دي د مخکې نه غیر د علاقې نه بار نوځي وجه دا ده چې کم خلق په یو کلی کې موجود دي ورته کې طاعون مرض راغی دا خلق د کلی نه ځکه نوځي چې د کلی عیادت او تیمارداری او د بیمارانو او چې کم وفات شي داغي خدمت بسو کی بیا دې صحتمند نور خلق وفات شو سب بیماران دي هغه د خدمت پکار دی چې دې د کلی نه بارو وته نو بل څوک برازي نه دې تیرو وته نو څوک به خدمتونه کی بیا بلدا چې ډیره د علاقې نه ولي وځي د دې یاري نه چې ګل مرنه وبشمه نو مرګ صرف په طاعون کې د مخ ورځي کېشته دی بغیر طاعون خلق سارو ما خمري دا نه چې ګل مرګ په طاعون کې دی او نور خلق دلته ورزینا زکه چې کچری دی علاقې ته لاړو او الته کې قدرتی بیمار شو اسی بیمار شو بیا دې خپل ځان ملامت کی چې ماته چاوي چې دلته کې راځه چې رالمنو بیمار شوم یعنی ځان په خپل ازمایش ته ورغورځو نتهغه علاقې ته مورځه او کله یو سړی عقیده او توکل برابر دی او دا یقین دی چې مرض بیمار په طاعون کې نه دی الله حکم سره دی عقیده ټیک ته د خدمت په اراده علاقې ته ورځي نتلی شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الفار من الطاعون كالفار من الزحف والصابر فيه كالصابر يوم الزحف نبی علیہ السلام فرمایي چې طاعون د علاقې نه تیښ تکولو په دې نیت باندې چې د مر نزان بچ کما د طاعون علاقې نه تختیدل داسې دي لکه د میدان جنگ نه تختیدل چې ګناه دی او دارنګ د طاعون په علاقې کې پاتې کېدلو دا سری لکه سړی چې په میدان جنگ کې کلک او مضبوط پاتې شي نو دا طاعون د الله طرف نه رحمت هم دی او د الله طرف عذاب هم دی د نیکانو خلقو د پر رحمت دی او د نور خلقو د پر بیا عذاب دی نبی علیہ السلام فرمایي وی فنا امتی بالطعن والطاعون زما د امت فنا په دوه خبرو راځي دی به ختميږي یو په نیزو سره طعن نیزی توي دی یو بل نیزی را بغي په تور به یو بل وخی قتل عام بکی یو بل وجنی با دا الله عذاب خو په دې عمومي باندې راځي لکه په نورو قومونو چې راتو لیکن جنگونه بخلو کی والطاعون او طاعون برازي په یو علاقه باندې په خاص خلکو باندې بل حدیث کې دا سری اذا كسر الزنا نو كسر القتل او اذا كسر الكذب كسر الحرج نبی علیہ السلام په کله زنا په قوم کې سیواشي قتل سیواشي بیا مرګونه سیواشي او کله چې دروغ سیواشي بیا حرج سیواشي حرج او اندادن قتل توي چې نه قاتل ته په سبانه می قتل کوم نه مقتول ته په ما زول یو قتل کړی شوم چې بی ګناه خلک قتلېږي دا به سیوا کېږي دروغ د وجنه فانزلنا على الذين ظلموا پس موږ نازل کو په کسان مجرمو چې ظلم وکړو رجزن عذاب او چې طاعون من السماء د اسمان د طرفنا الای اسماني عذاب بما كانوا يفسقون دا بعد لپاره سببیت ته یعنی به سبب فسقهم په سبب د دې چې دی نافرمانی کوله د نافرمانی د وجنه او کله چې مونږه داخل شه پدې کلی تا پس خوای تاسو دینا کم دې کې چې تاسو خووي په فراخه سره او داخل شه په دروازه باندې سجده کوونکې او وای تاسو معافي واړو د ګناهونو موږ معافي کو تاسو د ګناهونو تاسو
او یقینا مزیاتو د پاره د نیکو کارو. پس بدل کړه کسانو چې ظلم کړو وینا لرا علاوه د اینا چې ته ویل شي وا. پس موږ نازل کو په کسانو باندې چې ظلم کړو عذاب د طرف د اسمان نه په سبب د دې چې دینه فرمانی کوله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين. وإذ استسقى او کلا چوبو غختلی موسی علیہ السلام لقومه د پاره د قوم خپل فقلنا پس مونږوي اضرب وها بعصاك فهمسا خپل سرا الحجر کانی لرا فانفجرت پس عبیدلی منه ندی کانینا 12 عینا چینی قد علما فتحقیق سرو پی جندلا کل اناس طول خلقو مشربهم زید و بوس کلوخپل کلو خریتاسو واشربو اوسکے تاسو من رزق اللہ دروزے اللہ تعالیٰ ولا تعصوا او تاسو تجاوز مکوئے فی الارض پزمککی مفسدین فساد کون کی. پدی آیت مبارکہ کی دا اللہ تعالیٰ دے و نعمت بیان دے چکل بنی اسرائیل پا میدانی تیہ کیو دی تا تندو لگے دا دوبو طلب یو کو موسیٰ علیہ السلام نا اللہ جل شانہ دوبو انتظام کو پن عجیبہ انداز کے موسیٰ علیہ السلام تے حکم کو چی دے کانی لامسارو بغوا دا دین اب اللہ تعالیٰ اوبر روانی کی او دا پورا بنی اسرائیل دا پار بکافی شی. موسیٰ علیہ السلام کانی لامسارو بغولا دا کانی اللہ تعالیٰ 12 کنی روانی کڑے او دا پورا بنی اسرائیلو چی تقریباً 6 لاکھو دا آئی دا پار دا اوبا کافی شوی. اللہ جل شانہو دیر ترغیب ورکی دا اللہ رزق استعمالوے اخرے اسکے یو کار کوئے چزمکہ کی فساد اورانی مکوے. دایت مبارکت تعلق و مخ کے اثر دیں اکم آیت کی چی دا من و دا سلوہ ذکر راغلو دیتا چکل لگو تندو لگی دا نا اللہ جل شانہو دا خوراک انتظام دا من و سلوہ پا شکل کیو کو او دوبو انتظام اللہ تعالیٰ پا دی شکل کیو. قرآن کریم چونکہ دا کسو دا واقعو کتاب ندیں دے واقعی اہم خبر ذکر کی نو دایت اغمخ کے اثر یوزے ذکر نکو چی اصل میں دا طول عرص یو نعمت شمار نشی دا خوراک و اسقاق یو نعمت ندیں منو سلوہ زان للوی نعمت تے و دوبو دا نعمت زان لدیں نو منس کے پاکی بل اعتراوستو دا اغی مخ کے کو دا زان لکو چی دا دوار نعمتون زان مستقل ذکر شی چی خوراک زان لا او بزان لا. عام تر محاورہ کے عرف کے خلقی خوراک و اسقاقو ان پروٹے کی اوبو خلق یو حسابی کوئی خوراک و اسقاقو مکو دلتا دا خوراک و اسقاق زان مستقل نعمتون دی و معجزی وی چی منو سلوہ زان لیو مستقل نعمتو او دا اوبو دا نعمت زان مستقل و عجیبہ انداز کے اللہ تعالیٰ دی دور کو نزکے دا اوبو دا نعمت زان ذکر کو. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ او کله چې اوبه طلب کړي استسقا په عربی کې طلب السقیا توي اوبه طلب کولو استسقا باران طلب کولو تموي. موسی علیہ السلام اوبه طلب کړي اصل کې مطالبه قوم وکړه د موسی علیہ السلام نه چې په دې میدان تیه کې هونه کویشت او نه تالاب او نه حوض او نه پکې چینشت دا بنجر میدان دی خالی او بهیر کلزم د دینه فاصله کې دی او بول خوال تا منگا تلی نشو او نمون سر دمرا لوخ اشتا چی منگزان آلتا نو برولو دلتا کی نو پا دیده که منگ دا تنده لا سمرشو نو دا منو سلوان بادو چی کلا تنده تو لگی دا
نو موسی علیہ السلام ته اوبه پکار دي. موسی علیہ السلام دعا وکړه، اے الله بنی اسرائیل له اوبه پکار دي اسکلو دپاره. الله جل شانو حکم وکړ چې د کان له امصار وبغوه. اذ استسقا، کله چې اوبه طلب کړې موسی علیہ السلام لقومه دپاره د قوم خپلو. نو الله تعالی موسی علیہ السلام ته وی چې دا کاڼي وخه او باران ونه ورو. حالانکه د اوبو شکل هو باران هم دی چې الله تعالی باران ووري. چونکې موسی علیہ السلام لا نور اوبه نه پکارو، نه بني اسرائیل نور اوبه پکار وي. دی له صرف د سکلو دپاره اوبه پکار وي او د سکلو انتظام الله تعالی دکه وکړو. او نبی علیہ السلام یا نور انبیاء کرامو چې اوبه غوښتي دي نو الله تعالی باران ورولی دی. نو چونکې هغه باران عام پکاري، صرف د سکلو دپاره نه. لکه نن سبا چې قحط راشي او باران پکاري نو صرف د انسانانو خو نه پکارو، د انسانانو هم پکاري، د حیواناتو هم پکاري، ځمکو لم باران پکاري، باغونو لم پکاري. گرد و غبار سوا شوي، بیماری سوا شوي او فضا خراب شوي، د دې وجې نه باران پکاري. دلته بني اسرائیل صرف د سکلو اوبه پکار وي. او که باران مسلسل کېدی نو بني اسرائیل سره د چت انتظام خو ونه او یو په خالی میدان کې و. د باران نه به ځان څنګه بچ کو؟ کمرې او کورونه خو د هغې ونه او نه غرونه هلته کې چې غارونو ته ننوتې وې، نو ځکه باران نو پکارو. او نه هلته کې حیواناتو له باران پکارو، نه کروندې له پکارو، صرف د سکلو انتظام پکارو. الله جل شانو ځکه موسی علیہ السلام ته وایي چې دا وکړه لقومه دپاره د قوم خپلو. د استسقا دا طلب چې د اوبو طلب دا اکثر انبیاء کرام علیهم السلام کړی دی. سلیمان علیہ السلام هم کړی دی، داود علیہ السلام هم کړی دی. د سلیمان علیہ السلام په زمانه کې قحط راغی، باران نه کېدو. د سلیمان علیہ السلام قوم سره بار ووتو د باران دپاره. چې ویې کته یو میږي چې دی هغه د خپې اسمان ته کړي دي او الله پاک ته سوال کوي چې الله باران وورئ. نو سلیمان علیہ السلام قوم ته ځای واپس باران به وسوشي. وی ولې موږ خو لا دعا نه راکړې نام عمل کړی دی. وی ما ولې داسې مخلوق چې میږي چې دی هغه بې زبانه او بې ګناه او معصوم دی، هغه هغه الله ته سوال کوي دا په وجه باران به وشي. الله تعالی باران وکړو. د نبی علیہ السلام په زمانه کې څو پیرې دا واقعه راغلی ده چې قحط راغلی او صحابه کرام رضی الله عنهم نبی علیہ السلام ته خواهش ظاهر کړی چې باران دی وشي. الله تعالی باران کړی دی. انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی علیہ السلام په جمعات کې او منبر باندې تشریف فرماو. یو عربي راغی، هغه یې هلاک القراغو، جی اسونه هلاک شو، ساروي هلاک شو، فصلونه تباه شو، باران نشته. الله پاک ته سوال وکړي چې باران وشي. په اسمان کې اسم نو مکمل صفاو. نبی علیہ السلام خطبه دوران کې لاس اوچت کړو او دعا وکړه چې اللهم اسقنا غیثا، الله موږ باندې باران وورئ. انس رضی الله عنه مکمل مطلع صفاوا او دې کې ناڅاپه د وریځ یو غلوس کې یو وړاندې ټوکړه پیدا شوه، هغه خورېده تر دې چې مدینه منوره نه یې پټه کړه. او هغه وایي چې کله موږ جومات نه کور ته تلو نو موږ باران کې لامده لاړو او یو هفته مسلسل باران ورېده تر دې چې بله جمعه راله او هغه سړی و یا بل سړی و هغه بیا په دروازه باندې ودرېدو او یا رسول الله هر څه تباه شو، مال هم تباه شو، کورونه هم تباه شو، دومره باران ورېده. الله پاک ته سوال وکړه چې الله تعالی باران ووري. نبی علیہ السلام مسکی شو او وی فرمایل اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الاكام والزراب والاوديه ومنابت الشجر. اے الله په مونږ باندې مو وره غیر چاپیر علاقو باندې وره، اے الله په ونو باندې په صحراګانو کې او د شګو په ډیرو باندې باران وره. بخاری کې روایت ته دومره براغلې وي چې قنات یو خړ دی، قنات مدینه منوره کې وی هغه خړ یو میاش ډک بیدو. دا بخاری روایت ته چې یو میاش او په خړ کې به دې ډکو، دومره باران الله تعالی کړو. نو نبی علیہ السلام د باران د لپاره دعا کړې ده د خطبه دوران کې.
زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې د استسقا دپاره ځان له مستقل مونځ یعنې ضروري نه دی، دغه شان دعا کولی شي. لکه نبی علیه السلام د منبر د پاسه دعا شروع کړه او دغه دواړه شاګردان وي صاحبین امام ابو یوسف او امام محمد صاحب چې مستحب او سنت دا دي چې د استسقا دپاره بار وتی شي صحرا ته او هلته خلک په ژړا او فریاد وکړي الله پاک ته دعا وغواړي او 2 رکعاته نفل وکړي صلات استسقا د انور ختو نه بعد. نو اذ استسقا کله چې اوبه طلب کړي موسی علیه السلام له قومه د پاره د قوم خپلو په استسقا کې دا ضروری ده چې انسان توبه استغفار وکړي معافي وغواړي د ګناهونو د وجې نه هغه باران بند شي. لکه نوح علیه السلام قوم ته وی استغفروا ربکم انه کان غفارا، تاسو معافي وغواړئ الله تعالی ډېر بخښونکی دی. الله تعالی به تاسو باندې باران ور یرسل السماء علیکم مدرارا، الله تعالی به تاسو باندې ګور باران وری او امددکم باموال و بنینا، الله به تاسو مال سیوا کی تاسو اولاد به سیوا کی. فقلنا اضربوا پس مونږ ووی اضرب اوخا بعصاک په همسا خپل سره الحجر کاڼي لره. نو مونږ حل دار وباسو چې موسی علیه السلام به د خپلې همسا سره دا کاڼي ووخه. الله تعالی خو د وهلو نه بغیر هم د کاڼي نه اوبه روباسلې شوې او د دې نه بغیر هم الله تعالی د ځمکې نه چینه روباسلې شوه او یا کوهي الله تعالی انتظام کولی شو. لیکن ورته وي نه د همسا د استعمال که په دې کاڼي باندې د دې نه معلومیږي دا چې اسباب استعمالول پکار دي. الله تعالی بغیر اسباب هم یو انتظام کولی شي او اسباب سره هم کی او دنیا چونکې دار الاسباب دی نو د اسباب ماتحت کارونه ډیر کیږي. بل دا چې د چینی او د کوهي انتظام الله تعالی ونکو بنی اسرائیل مثال د خانه بدو شو، نن دې ځای کې سبا هغه ځای کې سبا بل ځای کې دی خو اکثر په سفر کې وو. نو الله تعالی ول داسې انتظام وکړو چې کاڼي وو دا کاڼي به موسی علیه السلام ځان سره ګرځو او چې کوم ځای کې به ضرورت د اوبو راغی دا به یې کېښودو همسا به یې له روبهوله اوبه به الله تعالی روانې کړي. نو که چینه وه چینه به کوم ځای کې دي ځان سره ګرځوله نو هغه کاڼي الله تعالی وله داسې انتظام وکړو. دا همسا چې وه دا د لرګي نه جوړه وه او جنتي همسا وه او موسی علیه السلام ته وراثت کې ملو شوی وه. اصل کې آدم علیه السلام چې کله جنت نه راتلو ځان سره ډېر څیزونه راوړي او پکې دا همسا هم وه او دا 10 ګزه اوږده وه، یو ګز 1.5 فوټ دی، تقریبا 15 فوټو دا دنګه اوږده همسا وه. د موسی علیه السلام د قد برابر و. د آدم علیه السلام نه دا نسل در نسل ابراهیم علیه السلام ته راله. د ابراهیم علیه السلام یو زوی دی مدین، دا مدین ته میلو شوه. شعیب علیه السلام په مدین کې اوسېدو نو د مدین په اولاد کې بیا شعیب علیه السلام نه شعیب علیه السلام ته میلو شوه. موسی علیه السلام چې کله د شعیب علیه السلام نه رخصت اغسته راتو مصر ته نو شعیب علیه السلام ولا د همسا ورکړه. نو دا همسا موسی علیه السلام سره وه او ردی باره 2 شاخونه وو، هغې کې به 2 بیټرۍ وې د رڼا انتظام به کو. د دې همسا بلا فواید دي او انشاءالله تعالی سوره طه 14 سپاره کې به راځي. په همسا خپل سره الحجر کاڼي لره. د دې کاڼي نه مراد کم یو کاڼی دی نه یا خدا چې دا کاڼي آدم علیه السلام ځان سره د جنت نه راوړو او دا نسل در نسل را روانو او شعیب علیه السلام ته ورسېدو او شعیب علیه السلام دا په یو تیله کې واچو دا سپکو و غټ یو ګز و 4 طرفونو ته یو ګز اوږد او پلن و لیکن سپکو اسانو وړل اسانو په یو تیله کې اچولو او د همسا سره دا کاڼي موسی علیه السلام ته ورکړو. او یادا چې دا کاڼي موسی علیه السلام د کوه تور نه ځان سره راوړو چې کله د تور نه راتو نو دا کاڼي جبرئیل علیه السلام باندې ځان سره وسه. او دریم قول دا دی بخاری شریف کې روایت جلد اول کې بنی اسرائیل با اکثر غسل یوم المخامخ به کو
د پردې حکم د دې منځ کې نو اکثر به خلکو یو ځای باندې غسل کو او د پردې خیال به نه ساتو. موسی علیه السلام د خلکو مخکې غسل نه کو، د به چې کله غسل کو نو لاړ یوازې یو ځای کې به غسل کو. د بني اسرائیلو په هر څه کې کارو، په هر څه کې بان کې کالو تارو نه دا وردی کارو. دا د موسی علیه السلام بیمار دی، د په بدن باندې برګې مرض دی یا دی نور بیمار دی، نو دې ځکه زموږ مخکې غسل نه کی. او دې خبرې خو په پوره بني اسرائیلو کې واقعات یې خو خواره شوه او مضبوطه شوه. ټولو خلک یو واقع دی ملک د مخکې غسل نه کی. هر یو نبی چې وي دا الله تعالی د هر قسم د عیب نه او د نقص نه پاک جوړ کړی وي. د جسم په اعتبار سره د نبی نه ښکلی انسان په ځمکه باندې بل څوک نه وي. د شکل و صورت او د قد و قامت په اعتبار سره، د حسن او د جمال په اعتبار سره، د علم او د عقل په اعتبار سره د نبی نه لوی شخصیت په ځمکه باندې بل نه. د ټول نه زیات حسین او جمیل او قد و قامت او شکل و صورت او په علم عقل کې دا نبی وي، نور خلق رستو وي. نو دا د موسی علیه السلام یو ډېر لوی الزام ولګېدو. نو بخاري کې روایت یو پیر موسی علیه السلام غسل کولو، چې کله غسل وکړو جامې په یو ګټه باندې ښودې وې، چې را روان شو نو اکاڼي مخکې ترې روان شو. د موسی علیه السلام ته صوبي یا حجرو صوبي یا حجرو، لکه ای کاڼي جامې راکا او جامې راکا، او اکاڼي مخکې را موسی علیه السلام ورپسې دی. د بني اسرائیل یو جماعت یو ځای کې ولاړو، کاڼي نه دایي خواله راغی او موسی علیه السلام دا غصه دی او کاڼي ته نښتې جامې ته واغستې، جامې خو واچولې. خلکو موسی علیه السلام ولیدل چې هېڅ مرض او هېڅ عیب نشته دی، بالکل صحیح سالم بدن دی. موسی علیه السلام هو جلالي امساح ورسره وه، کاڼي ته ونښتو، هسې توبې یې پې وباسلې. بخاري کې روایت ده چې 3 ګزاره یا 4 ګزاره او یا دا چې 12 ګزاره ولا ورکړو. نو په دغه وخت کې باقاعده د بخاري په روایت کې داسې دي چې هغه کاڼي د موسی علیه السلام ګزار باقاعده واغستو، نه چې موسی علیه السلام به ګزار را بغول په کاڼي کې باقاعده نښه کېده او ځای پکې کېدو. څنګه چې خلک ځمکې له ګزار را بغول او ځمکه کې ډوغل وشي دارنګې په کاڼي کې به کېدو. بیا جبرئیل علیه السلام موسی علیه السلام چې دا کاڼي سره اوچت کا، بیا دا دغه کاڼي و. موسی علیه السلام ته حکم وشو د کاڼي له امسار وبغوه. نو فانفجرتو کلام کې اندماج دی، یعنی محذوب کلام پکې شته. موسی علیه السلام فضربا کاڼي له هغه همسار وبغوله او را بغولو سره د هغې نه 12 چینې روانې شوې. فانفجرت پس وبېدلې روانې شوې منه دغه کاڼي نه. نو الحجره کاڼي له ګزار روبغو را بغولو سره نه هغه چینې روانې شوې. اصل کې دا کاڼي 4 ګوټو، یو ګز پلنو یو ګز اوږدو، نو 4 طرفونه 3 چینې روانې شوې، نو 12 چینې شوې. د پاسه او د لاندې نه نه لاندې طرف په ځمکه باندې او د پاسه طرف نه نه او 4 طرفونه 3 چینې روانې شوې. او دا چینې داسې وې لکه څنګه چې د پستان د سر وي، د سینې د سر په شانتې پای کې نښې وشوې او دا یې اول نري نري ساس کې روان شو او بیا ترې په تیزۍ سره اوبه روانې شوې. موسی علیه السلام بني اسرائیلو ته دا 12 قبیلې وې او د دې منځ کې تباغض او تشاحن یعنې خپلو کې نفرتونه وو، یو بل ته بغض او حسد و. بلکې بعضې مفسرین لیکلي دي چې یو بل کې به یې کېدنو عدم نه کولدونه یو بل سره نفرت او تربوري وه. نو موسی علیه السلام دې ته ووایي چې د 12 لارو دې ته 12 لارې جوړې کړئ، هر طرف ته 3 لارې لښتي وباسئ او مخکې به یو حوض او تالاب جوړ کړئ. نو دا اوبه هغې ته جمع کېږي به. نو 12 تالابونه یا 12 حوضونه جوړ کړو او د هر یو قبیلې دپاره خپل حوض او تالاب شو چې هر یو قبیله د خپل حوض نه اوبه څښي چې جګړې نه کړي په دې باندې. فانفجرتو پس وبېدلې روانې شوې منه دغه کاڼي نه. دلته فانفجرت راغی او په سورې اعراف کې په 9مه سپاره کې فانبجست دی. انبجاس په دمه دمه اوبه بېدو ته وي، ساس کې تا.
او انفجار په تیزه سره او کثرت سره روانېدو ته انفجار وي. نو الته فانبجست وي، دلته فانفجرت وي. نو به خو بیا تیزه سره روانې او په دمدمه روانې وي. دواړه خبرې صحیح دي. ما اوس وویل چې شروع کې به د هغې نه یو ساس کې بېده او بیا به لږ ساعت پس په تیزۍ سره به روانې شوې. نو هلته فانبجست وی، هغه شروع یې سه یاده کړه چې یو ساس کې بېده، او دلته فانفجرت یا کو چې ولکه په تیزۍ سره روانې شوې. منه له دې کاڼي نه 12 عینن چینی، دا عینن اسم جنس دی، 12 چینی د عین روانې شوې. چونکه 12 قبیلې وې، 12 چینی روانې شوې. په دې باندې خلکو اشکال کړی چې د کاڼي نوبه څنګه روانې شوې. دا بالکل سره ممکن نه ده. زنده مثال د هغې زمزم دی. د زمزم د اوبه د کوم ځای نه دي؟ دا د حجر اسود چې کوم ځای کې لګېدلی دی، دې کې لاندې یو کاڼی د هغې نه د اوبه راوځي به، او دومره اوبه چې تر اوسه پورې خلاصې نه شوې، بلکې نور هم سیوا کېږي. نو دنیا کې داسې واقعات شته چې د کاڼي نه دي اوبه روانې شي. په بخاري کې ګڼ روایتونه دي د 12 نه زیاتو چې په مختلفو واقعاتو کې د نبی علیه الصلاة والسلام د ګوتو نه اوبه روانې شوي دي. د حدیبی په موقع باندې چې کله نبی علیه السلام حدیبی ته لاړو، هلته یو کوهی و، پای کې لږې ورته کې اوبه وې چې صحابو ته یو څو لپې ډکې کړې، لاندې سونو بیا هغې نبی علیه السلام ته شکایت وکړو چې موږ 1450 کسان یا 1500 کسان یو او اوبه نشته دی. نبی علیه السلام یو غشي راوباسه د ترکش نه، وایي دا غشي په هغه ځای کې خښ کړئ په کوهي کې. هغه غشي چې څنګه خښ کړو بس اوبه شروع شوې، او دومره اوبه وې چې څو ورځې صحابه کرام رضی الله عنهم هلته وو، نو دغه 1500 کسانو سره د سارو دای نه اوبه څښلې. او بیا چې کله نبی علیه السلام واپس راته وي دا غشي راوباسئ، چې هغه شي راوباسه اوبه بیا وچې شوې. او یو روایت کې داسې دي چې نبی علیه السلام دغه کوهي په غاړه باندې ودرېدو، د توکاڼې وتوکلې، ای نه اوبه روانې شوې. داسې ګڼ واقعات به راشته دی چې نبی علیه السلام یو پیاله چا راوړله، هغه وړه پیاله وه، هغې کې نبی علیه السلام ګوتې کېښودې، اول یې پکې ګوتې خورولې داسې، هغې کې ګوتې نه خورې ځکه لاندې طرف یې تنګ و. نو نبی علیه السلام پکې دا ګوته هسې بندې کړې، خو چې ګوتې پکې کېښودې نو اوبه روانې شوې. او په هغه لښکر کې 40 یا 50 کسانو هغه ټولو دای نه اوبه څښلې او دسونه یې کړل، اوبه نه خلاصېدې. داسې تقریبا 10 نه زیات واقعات شته دی بخاري کې چې د نبی علیه السلام د ګوتو نه الله تعالی اوبه روانې کړي دي. قد علما، په تحقیق سره وپېژندله کل اناس کل سبت، هر یو ډلې یا کل اناس ټولو خلکو، مشربهم ځای د اوبو څښلو خپلو، یا هغه چینه خپله، هر چا خپله حصه وپېژندله. اصل کې موسی علیه السلام ورته وکړي چې ستاسو به دا چینه وي، ستاسو به دا چینه وي، ستاسو به دا وي. کلو خورئ تاسو، یعنې موږ ورته ووایو د موسی علیه السلام په ذریعې سره، کلو خورئ تاسو، یعنې من او سلوا خورئ، وخو خلک خوري نه. کلو کې اشاره هغه من او سلوا طرف ته ده، من او سلوا خورئ. واشربو اسکئ تاسو، من رزق الله، رزق په معنا د مرزوق سره، د روزې د الله تعالی نه. ولا تاسو، او تاسو مګرځئ، تاسو د عاصیون نه دی. عاصیون په عربی کې په فساد کې مبالغه کولو، ډیر زیات فساد کولو ته تاسو ویل کېږي. نو ولا تاسو، او تاسو ډیر فساد مه کوئ په ځمکه کې، او بیا وروسته بیا مفسدین وي. نو مطلب یې دا دی چې دا فساد خو ستاسو په زړونو کې ښخ شوی دی او مضبوط شوی دی. تاسو خو تر اوسه په هر میدان کې نافرماني وکړه او فساد هم وکړو، لاړئ کتاب له نور څه هم وکړو. دلته موسی علیه السلام پرېښودې، نو د سخي بندګي هم شروع کړه. تاسو ته ویلی شو چې په دروازه داخل شئ، معافي غواړئ، تاسو نور څه شروع کړو. تاسو ته ویلی شو چې عاجزي کوئ، تاسو په خلکو سره روان شوئ. نو فساد خو ستاسو په زړونو کې پوخ شوی دی او مضبوط شوی دی او ښخ شوی دی. خو دلته کې مطلب دا دی چې فساد خو به تاسو کوئ څه نه څه، خو د حد نه پکې تجاوز مه کوئ او زیاتې مه کوئ. ولا تاسو، او تاسو تجاوز مه کوئ فی الارض، په ځمکه کې، مفسدین، فساد کوونکې، نو د حد نه تجاوز مه کوئ.
او کله چې وغوښتل موسی علیه السلام د پاره د قوم خپل پس وې مونږه وهته په امسا خپل سره کاڼي پس روان شي ردي کاڼي نه 12 کی په تحقیق سره او پیجندا هر یو ډلې زید او بوسکلو خپل وې مونږه خره تاسو وسکه تاسو د روزه د الله تعالی نه او تاسو تجاوز مکوئ پس مګه کې فساد کوونکی. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وإذ قلتم او کلاچو تاسو یا موسی علیہ السلام لن نصبر هرگز بمونگا صبر انکو على طعام واحد پیو قسم خوراک باندی فدع لنا ربک پس دعاو کا زمون دا پارا رب خپلتا یخرج لنا چراو باسی زمون دا پارا مما دها سیزنونا تنبت الارض چرا زرغنوی ازمکا من بقلها د سبزیانو د زمکنا وقثائها او د بادرنګو د زمکنا وفومها او د غنمو د زمکنا وعدسها او د دالونو د زمکنا وبصلها او د پیازو د زمکنا. قال او فرمائل موسی علیہ السلام اتستبدلون اتاسو بدل کے اخلے الذي حاسز هو ادنا چاہ معمولی دے بالذی ومقابلد آسیز کے هو خیر چاہ بہتر دے اہبتو مصرن کس شیطاسو یو ہارتا فإن لکم پس بے شکا دستاسو دا پاردی ما سألتم آج تاسو سوال کردے وضربت او اوہلشوا علیہم پدی باندے الذلت رسوائی والمسکنت او غریبی وباؤ او دی واپس شو بغضب فغسی سرا من اللہ دا طرف دا اللہ تعالیٰ ذالک بأنہم دا پدی وجہ چ بے شک دی کانو یکفرون دی انکار کولو بی آیات اللہ پایتون دا اللہ تعالیٰ سرا ویقتلون النبیین او دی قتلولو پیغمبران بغیر الحق پنا حق سرا ذالک بما عصوا دا پدی وجہ چ بے شک دی نافرمانی وکړه وکانو یعتدون او دی چې د حد نه تجاوز کولو. په آیت مبارکه کې د بنی اسرائیل د ناشکرۍ بیان دی او دې سره سره د الله تعالی طرف نه پدی باندې د غضب د غریبۍ او د مسکنت او د مسلط کولو بیان دی. بنی اسرائیل میدان تیه کې وو. الله جل شانه دیلا د موسی علیہ السلام په دعا سره د اسمان نخکل تازه او مزیدار رزق را لېږو چې هغه من او سلوا وو بغیر د محنت او د مشقت نه او اعلی قسم خوراکو چې دا شان خوراک پر زمین باندې بل نو او دې سره سره بغیر د محنت او د مشقت او د خرچې نه
ښکلې مزېدارې تازه د یخې اوبه چې الله تعالی ورله د ګټې نه روباسلې، نه دي کوهي کنسترې، نه حوض جوړ کړی دی، نه تالاب او نه د بحیر کلزم نه نیر راوسترې او نه کاریز کړی نه بل څه ترتیب د ګټې نه الله تعالی اوبه ورکولې چې دي به کوم ځای کې مو. دا دواړه د الله تعالی لوی عظیم نعمتونه وو بغیر د محنت او د مشقت نه. بني اسرائیل موسی علیه السلام ته وی چې موږ په دې خوراک باندې اکتفا نشو کولی، روزانه به همدغه یو خوراک یې همدغه یو قسم به وي، موږ له دې په ځای نور خوراکونه پکار دي او د هغې نومونه دي واغستو چې سبزیانې پکار دي، غنم پکار دي، پیاز او اوږه پکار ده او دال پکار دي او ترکارۍ پکار دي. موسی علیه السلام دې ته تنبیه وکړه چې د خدای بندگانو اعلی او لذیذ او قیمتي خوراک په ځای دا خوراکونه اخلئ، نه دغه خوراکونه څه ناروا نه دي، نه څه بیکاره دي، دا هم د الله نعمتونه دي. خو چې الله تعالی تاسو له کوم نعمت درکړي بغیر د محنت او د مشقت نه، نو ځان په زوره ولې ازمایش کې ورځئ، ځان په زوره ولې په محنت او مشقت کې ورځوئ چې دغه څیزونه غواړئ. لیکن بني اسرائیلو چې په یو خبره پورې به ونښتو نو بیا به نښتي وو. دې زموږ دپاره الله پاک ته سوال وکړه. موسی علیه السلام ورته وفرمایلو چې دې کې د دعا او د سوال کولو ضرورت نشته دی، دغه څیزونه الله تعالی تاسو له هر ټیم درکولی شي او هر ځای کې درکولی شي. یو داسې علاقې ته لاړ شئ چې هلته کرونده کیدی شي او ځمکه زرخیزه وي، نو هلته تاسو محنت کوئ، زمینداري به کوئ، کوشش به کوئ، تاسو به غنم هم میلاویږي، دال به میلاویږي او پیاز او اوږه به هم میلاویږي به. د دې مقصد دا و موسی علیه السلام ته چې موږ ته دا امن او سلوا بغیر محنت میلاویږي، چې دغه شان الله پاک موږ دا پیاز او دا دال او غنم او دا ترکارۍ او سبزي هم داسې وچې ځمکې نه موږ بغیر محنت روباسي. چونکې دا نافرمانی ده او ناشکري ده الله تعالی د عظیم نعمت مقابله کې. د موسی علیه السلام ته وفرمایل چې ردی باره کې تاسو دعا نشم کولی، تاسو به دا کار بیا پخپله کوئ، یو علاقې ته به ځئ ځمکې ته چې هغې کې کرونده او زمینداري پکې کیدی شي، هلته به تاسو دا نعمتونه میلو شي. وَإِذْ قُلْتُمْ او کله چې ووایئ تاسو د بني اسرائیلو د ناشکرۍ بیان دی. اصل کې دا غلامي ډېر بدتر څیز دی. بني اسرائیلو غلامي تېره کړې وه فرعون سره او د سوونو کالونو را روانو، نو دا غلامي او دا پستی او کم همتی دا دی په رګ رګ کې شامله شوې وه. د غلامۍ وجه دا وه چې دوی د الله تعالی عظیم نعمتونو په ځای دا معمولي څیزونه خوښولو. دا د غلامۍ اثر و چې بني اسرائیلو د من او د سلوا او د ښکلې مزېدارو اوبو په ځای باندې زموږ له دا څیزونه پکار دي. کله چې انسان کم همت شي او کله انسان غلامي تیره کړي، د ذهن بیا کمزوري شي، بیا دې وړې وړې خبرې کوي، بیا واړه واړه څیزونه دي او اعلی او قیمتي څیزونه نه غواړي. وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسی او کله چې ووایئ تاسو ای بني اسرائیلو یا موسی علیه السلام، د دې نوم د دې بې ادبي معلومیږي. دی موسی علیه السلام ته باقاعده نوم واغوست یا موسی، دی ونه چې یا کلیم الله، ای د الله تعالی کلیمه، یا رسول الله دی ونه وی، او نه یا صفی الله د الله تعالی برګوزیده نبیه، دا ورته نه وایي یا موسی علیه السلام. پیغمبر ته نوم اخیستل هم ټیک دی، ولیکن دا چې د پیغمبر تعظیم او احترام پکار دی، د موسی په ځای یا کلیم الله، یا صفی الله، یا رسول الله ویل پکارو. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم به نبی علیه السلام ته یا محمد بنوي، بلکې یا رسول الله به ورته وي او یا نبی الله به ورته وي. البته دیهاتو نه چې څوک رالو، نو دیهات والا خصم د آدابو نه دونه واقف نی، نای به نبی علیه السلام ته نوم اغستو. لیکن د مدینې خپل باشندگان چې وو صحابه کرام رضی الله عنهم، هغې نبی علیه السلام ته به نوم نه اغستو. یا موسی علیه السلام لن نصبر، هرگز به مونږ صبر اونکو، علی طعام په خوراک باندې، واحد یو قسم باندې. دی لن نصبر وی،
دی داونه چې لا يمكن لنا الصبر زمونږ د پاره صبر کول ممکن ندی نه دا وای چې لن نستطيع مونږ طاقت نه لرو لن نستطيع الصبر مونږ د صبر کولو طاقت نه لرو مطلب دا سوال کول دی دا د مجبورۍ نه نو دا نه چې دیګنی مجبوره شي نو ځکه موسی علیه السلام ته عرض کړی چې مونږ لپاره دعا وکړه نو دا لن نصبر د دین ادي به ادبي معلومیږي او ناشکری معلومیږي کچره دا مجبوری وي بیا ودی د لن نصبر نو ویلي دیو ویل لا يمكن لنا الصبر زمونږ د لپاره صبر کول ممکن نه دی مجبوری ده زمونږ د لپاره خامخا دعا وکړه او بیا پیغمبر خامخا دعا کیبا لن نصبر مونږ هرگز صبر نکو دا رستو چې را روان دي قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير دا موسی علیہ السلام دا جمله ولې ویل دا د لن نصبر نه معلومیږي چې ردی دا سوال چې دا ناجان دی او دا نامناسب دی او دا ناشکر دی لن نصبر على طعام واحد طعام ما يطعم توي هر یو خوراک والا سیستم ما يطعم وي چاہے کہ دا غذا معنی سیوا وي چې غذایت پکې نه ته طعام ویل کیږي على طعام واحد په یو قسم خوراک باندې خوراک خو یو قسم نو من ځان له یو قسم د خوراک ته او سلوا ځان له یو قسم د خوراک ته او دی وتعالى طعام واحدین وي نو دا طعام واحدین په دې معنی باندې خو چې روزانه د یو خوراک ته یعنی روزانه منو سلوا دي او دریم قسم پکې رانغی نو منو سلوا ځان مستقل دو طعامونه دي لیکن روزانه دي او بار بار دي تکرار دي پکې نو په دغه اعتبار سره دی وته طعام واحدین وي او بعض مفسرین دا وی چې دا سلوا چون دا سلوا په منزله د روټې دی او دا من چې دا په منزله د سالنو یعنی د غوښې سره بدی دا من خوږ سیز خوړو لیکن دا خبره مرجوحه ده ځکه من ځان لسیز دی او سلوا ځان لسیز دی یا د روټۍ تابع نه دی نو بهتر خبره داره چې چونکې دی روزانه د یو خوراک کو بل قسم پکې نو ځکه دی ته طعام واحدین وي یعنی لهذا فدع لنا پس ته دعا وکړه زمونږ لپاره ربک د رب خپلنا موسی علیہ السلام ته تم لپاره دعا وکړه چونکې د نبی دعا ډېر زر قبلېږي ځکه نبی ډېر پاک انساني نبی نه ګناه کیږي نه او دا کم انسان نه چې ګناه نه کیږي دا دعا ډېر زر قبلېږي او د نبی نه ګناه سم نه کیږي دعا زر قبلېږي بلکې حدیث کې خدا راځي چې د یو دعا د بل د پاره ډېر زر قبلې دعا ده چې یو غایب د غایب د پاره دعا کی نو فرشتي په امین وي لکه یو سړی بل ځای کې راته پتم نشتا او دلته ولته دعاګانې کوي چې خدای هغه دا ولو کې دا ولو کې دا ولو کې استاد دا دعا ډېر زر قبلېږي او الله تعالی هم ستاره لپاره قبلې به دا غره لپاره قبلې بیا چې پیغمبر د چا لپاره دعا وکي نه ډېر زیاته اثر او اجابه ده نو فدع لنا ربک عمر رضی الله عنه امرته نبی علیہ السلام تو فرمایلو اشرکنا فی دعائک مونږ په خپل دعا کې شریک ساته او تبه کې مونږ خیال کوو د مونږ دا څوک چې حرم شریف ته ځي یا الله په لار کې ځي jihad د لپاره علم د لپاره تبلیغ د لپاره ناغه ته دا ویل چې د مونږ لپاره دعا وکړه فدع لنا ربک پس دعا وکړه زمونږ لپاره ربک در خپلنا ربک وي معلومیږي دا چې دې رب سره خپل تعلق برابر نو دومره تعلق وسنو برابر چې ربک ربنا ونه چې زمونږ د ربنا زمونږ لپاره دعا وي ربک تر خپل ربنا دعا وغواړه یخرج لنا مما تنبت الارض مما دها سيزون یخرج لنا چې راو باسي زمونږ لپاره مما تنبت الارض دها سيزون نه چې راوزرونه کوي رو باسي ازمکا مقصد د دې داو چې لکه څنګه من او سلوا بغیر مهنت او مشقت نه مونږ ته ملاويږي او څنګه چې دا وب مونږ ته بغیر مهنت او مشقت نه ملاويږي چې دا شان د مذکوره چې کوم رسو کوم اشیاء را روان دي چې دا دک شان په وچ میدان باندې بغیر د زمیدارین او بغیر د کروندینا
او بغیر د ګوټ نه او بغیر د ځمکې د اړولو نه او د اوبه کولو نه بغیر محنت ته موږ ته فوج میدان باندې میلاو شي ځکه تیار خوند یې اغوستو چې دا شان من او سلوسه دا موږ ته میلاویږي یخرج لنا چې راوباسي زموږ دپاره د ځمکې نه مما د هغه څیزونو نه مما که د هغې دپاره تبعیض دی بعضې هغه څیزونه تنبت الارض چې رازرغونوي یې ځمکه انبات راختو ته وي چې یو څیز پټي او راښکاره شي انباتو د بنت ولي نبتن او بنتنو دا هم ډېر زر راخیږي کم بوټي چې زر راښکاره شي او زر راخیږي نای ته نبتن ویل کېږي دې جینۍ ته بنت وي دا بنتن د نبتن نه جوړ شوی دی دا هم زر ښکاره کېږي او زر لویږي ځکه ته بنت ویل کېږي نو مما تنبت الارض اصل مما تنبته الارض چې رازرغونوي او راوباسي یې ځمکه ځمکه یې ځکه بار بار یادوله چې بیا چې ته موږ ته غوښې میلاوني د اسمان نه بیا چې ته رانه شي نو دوی چې د ځمکې اشیا موږ له پکار دي ځکه من خو د اسمان نه خو د واورې په شکل کې خوږ څیز او دا سلوا اگر چې مرغۍ وه لیکن دا په حکم د اسمان کې ځکه بر نه به راتلی به هوا کې الوزي مرغۍ دا هم دی اسماني مخلوق کو دی موږ له د ځمکې مخلوق پکار د ځمکې او وجه دا وه چې دی په مصر کې زمیندارۍ ډېرې کړې وې فرعون په دې باندې زمیندارۍ کولې د ځمکې کارونه یې پرې ډېر کولو دا ټول زمیندارانو او د دې مناسبتو ملته کې دغه خبرو سره او غنمو سره او د میوو سره او د سبزیانو سره مناسبت سیوا و او دلته میدان تیغ کې ته غوښه او من او سلوا میلاوېدلو دوی دا زموږ سره مناسبت نه لري موږ عادت یو هغه خوراکونو سره نو لهذا موږ هغه خوراکونه پکار دي چې د ځمکې نه راوځي نو من بکلها دا سره نر زامنو چونکې ښه اوزګارو نو هره خبره خو بالکل 20 په 20 باندې کوله چې دا به او داسې وي او داسې به نو بیا وایي چې مما تنبت الارض به کم څیزونه دي دا نومونه هم باقاعده اخیستي دي من بکلها دا من بیان کې دا مما تنبت الارض چې پای کې لومبنې یعنې مست خدا دی چې من بکلها سبزیانې پکار دي چې د خولې خوندونه هم ښه شي نو من بکلها بکلون سبزی ته ویل کېږي ترکارۍ ته دا هات پټولو کې ها چې راغلی دا د زمین ته ځمکې ته ځکه ځمکه مؤنث ته اردنو ځکه ورته ها من بکلها و کسایها ها د مؤنث ته پر راځي بکل سبزی ته ویل کېږي د ځمکې نه چې کومې سبزی راوځي هغه موږ له پکار دي عربی کې بقاله د سبزی دکان ته وي او سبزی فروش ته بقال ویل کېږي او د سبزی نه مراد هر هغه څیز دی چې دا کچم خوړی شي او دا چې پوخ کې نوم خوړی شي که کچی خوري بغیر د پخولو نه مالګې سره هم خوړی شي بغیر مالګې هم خوړی شي دا شنه شنه خوړلی کېږي ای ته سبزي ویل کېږي عربی کې خضراواتو دا سبزیانو ته وي او میوو ته ویل کېږي دی باغونو کې چې کوم میوې دي خضراواتو دې ته هم خضراوات وي خو بکل چرې دا خاص سبزی ته چې میوې پکې داخلي ني ای ته بکل ویل کېږي لکه نعنا شو پودینا پودینی ته عربی کې نعنا وي مدینه منوره کې باقاعده محله ده آیت نعنا ویل کېږي محله ده باقاعده دې کې پودینه ملاوي ډېر مزیداره نو نعنا لکه پودینه شوله لکه داړیان شو او یا نور داسې کم سبزیان دي چې هغه پالک ساګ شو یا دا نور ساګونه شو من بکلها د سبزی د ځمکې نه او قصائها دا کسان په دې بکر کې داخل دی ځکه کسان بادرنګ ته ویل کېږي یا تری ته ویل کېږي کسان سره کې په دوه قسمه دی یو هغه چې اوږده وي نای ته په اردو کې فارسی کې ککړي وي او موږ ته پښتو کې تره وایو دا چې اوږده وي او یو واړه وي نو په اردو فارسی کې ورته کیره وي او موږ ته بادرنګ وایو او دې دواړو ته عربی کې قصه ویل کېږي نو وقصائها او د بادرنګو د دینا نو دا په دې بکر کې داخل دي او دا پکې دي خاص طور باندې یاد کو ځکه د روټۍ سره سلاد خامخا خوړل کېږي ای سره ذایقه پیدا شي نو وقصائها دې ته عربی کې خيارم ویل کېږي دې بادرنګو ته او دې کیرا ته او دې تری ته
عربی کې خيار ویل کېږي. خيار په دوه معنی راځي، یو بهتر سیزو او یو دغه ککړی او دا رنګ دا تاریت او کیرات ویل کېږي. یو سړی په لار باندې روانو، بازار کې اعلان کو وی 10 خيار بدانکو، وی 10 خيار بدانکو. دانک مثال 1 روپے به والو، وی 10 خيار په 1 روپے باندې. هغه دا आवाज لګو سبزی خرڅولا، وی 10 بادرنګ مثال 10 خيار په 1 دانک باندې. یو بزرگ دا आवाज اورید نو بیهوش شراپری وته. خلکو کور ته وروړو، چاوتی څه چلو شو؟ یا سړی आवाज کو چې 10 خيار بدانکو. په دې خبره بیهوش مې دي کې بیهوش شو. نو خيار په عربی کې عمده او بهترین ته ویل کېږي. یا سړی چې 10 اعلی او بهترین سړی په 1 روپے دي، چې یا الله ستا په دربار کې 10 بهترین کسان په 1 روپے شونه، چې دا بیکار او پکې پسو باندې بیا بیا چې بهترین خلک هغه په 1 روپے شونه پکې لا پکم کیو بیا 10 خيار بدانکو. البته کې خيار هغه د ککړی یادولا، لیکن د لوی خلکو لوی سوچي ارچا باندې خپل نظر یا الله دغه بسحالي او کم ځای کیو. نو من بکلها وکسائها، د سبزه د زمکنا، وکسائها د بادرنګو د دینا، وفومها، فوم په عربی کې غنمو ته ویل کېږي او فوم چې دا اوږي ته ویل کېږي، خو فوم اصل کې غنمو ته ویل کېږي. او یو قرات کې دا سوم راغلی دی، د فا په ځای سا راغلی ده، او سوم په عربی کې دا اوږي ته ویل کېږي. مفسرین دواړه معنی کړي دي، وفومها د غنمو د دینا، آیا وسومها دی یعنی د اوږي د دینا. وعدسها، عدس دالو توي، د دالو چې څومره قسمونه دي، کواړه دي او کغټ دي، کنری دي او کغه چانه ده او کغه نیمشوي دي، ټول ته عدس ویل کېږي. وعدسها، اسی عدس معنی مسور کېږي، د مسور دالو. وعدسها د دالو د دینا. وبصلها، بصل پیازو توي او پیازو د دینا. دا 15 نمونه دی واغستلو. دې کې دا غنم چې دا پکې غذا ده او دا باقی سلور سیزونه دا تقریبا سبزی کې او په سالن کې استعمالیږي. نو غنم مې وغوښتلو او دې سره صدقه سیزونه مې وغوښتلو. دا 15 وړ سیزونه به ذاته هو د الله نعمتونه دي، دا نه مکروه دي نه حرام دي نه ناپسندیده دي، دا د الله تعالی نعمتونه خوړی شي. لیکن چونکه د منو د سلوا مقابله کې چونکه دا سیزونه کمتر دي او کمزوري دي، او بل دا چې دی ناشکری کولا او دی دا وخت چې داري مونږ ته د کشان ملو شي، ځکه موسی علیه السلام په دې خبره باندې خفه شو. نبی علیہ السلام فرمایي چې من اکل البصل والثوم والقراص فلا يقربن مسجدنا. وی چا درې سيزونه وخوړلو او یا یو بصل پیاز چې چا پیاز وخوړو کچا، یا وګه وخوړل کچا، او یا قراسو. قراص په عربی کې دی دغه پیاز توي، دغه شینکی چې وسه لګي سوي وته ان پیاز په دغه قسم لګي، یو خدای چې کم دی بغیر د شینکی نه وي. نو چې کم یو هغه سری غیا سری هغه اک پیاته قراص لګيږي، نو شین پیازو او یو دا بغیر د شینکی نه نایته بصل وی او شینکی سره ایته قراص لګيږي. چې چا دا وخوړلو نو فلا يقربن مسجدنا، او زموږ جمعه ته بیا نه راځي. ولی فإن الملائکه تتعزى، فرشتو ته تکلیف ملاویږي په دې سره. مما يتعزى منه بنو آدم، بني آدم ته چې څنګه تکلیف رسیږي په دې خبرو سره، فرشتو ته هم دغه هان تکلیف رسیږي. دا چې انسان ورې خامخا د خپل بیا بدبوزي، هغه بدبو مخاطب باندې لګي، مخاطب خامخا مخصوصي. انسان تخپل بوی په خپل نه محسوسيږي، لیکن د بل بوی ډیر زر محسوسيږي. انسان په خپل کا ارنګ حالت کې دی، ځان پاک کاری او صفاح کاری، دغه خپل بوی انسان ته نه محسوسيږي، لیکن د بل معمولی بدبو هغه ډیر زر محسوسيږي او انسان په سم درد راولي. نو دا څنګه چې انسان خو بیا خبرې کوي، نو هغه داخلي هغه اثر روزي، اثر کریها، نو مخاطب ته تکلیف رسیږي
او فرشتو ته بیا ډیر زیات تکلیف رسیږي. بل جماعت پاک ماحولي دي کې فرشتي ډیر زیات وي هر ټیم کې. نبی علیہ السلام چې فإن الملائکه تتعزى فرشتو ته تکلیف رسیږي په دې خبرو سره لکه څنګه چې بنی آدم ته تکلیف رسیږي. بل روایت کې نبی علیہ السلام دا وایي چې خامخا تاسو خورئ د خولې خوند حقولو دپاره نو امیتوها طبخا بیا پاخه کې په اور باندې بدبو به ختم شي بیا خوړی شي یعنی کچې مه خورئ. دا نه چې دا حرام دي یا ګنې مکروه دي که خورئ نو خورئ خو داسې ټایم کې خورئ چې هغه ټایم کې د جمعه ته د راتلو ني او یا هغه ټایم کې تاسو خلکو سره یو ځای کېږئ نه ځان له انفرادي وخت نه هغه ټایم کې وخوره چې ستا د خولې نه بل ته تکلیف ونه رسیږي او چې دې وخوړو او د مانځټ بیا جومات ته مه راځه او یا دا چې د خولې بدبو په یوه خبرې سره ختمه که یعنی یو خوږ او خوشبودار سیز سومپ شو هغه وخوره یا بل داسې خوشبودار سیز وخوره چې ستا د خولې هغه کریهه هغه اثر چې ختم شي بیا جومات ته راځه. او مفسرین حضرات لکه روح البیان لیکلي دي چې په دې حکم کې هر هغه جماعت دی یعنی صرف جومات نه یو ډله ده یو مشوره ده یو مجلس دی څه کسان یو ځای شوي دي هلته هم چې ته ځې یو پروګرام له ځې نو هلته هم دغه آداب دا خوراکونه مه کوه که کینو بیا دا اثر ولا ختم کړ بیا هلته کې لاړ شه چې بل ته تکلیف ونه رسیږي. ایذای مسلم دا حرام دی مسلمان ته تکلیف رسول هر اعتبار سره دا هغه حرام دی. نو وعدسها و بصلها د نبی علیہ السلام مخې ته په دسترخوان باندې دا ځواب چې دی داسې یو سید چا خوړلی شوی دی لکه ګوه چې ورته وي عرب یې خوري د نبی علیہ السلام مخې په دسترخوان ګوه خوړلی شوی دی خو نبی علیہ السلام په خپل لاس ښکته کړی نه دی. دا یې وجه دا چې د هغې په غوښه کې دا سپک ونته کې اثر وي نو نبی علیہ السلام دې خبر ډېر زیات اهتمام کو نه هغه ونه خوړو ځکه نبی علیہ السلام فرشتیا ټایم به راتلی او بیا د لاسونه د خولې بیا بوی ځي د غوښې و اثر دقه سره ځکه نبی علیہ السلام دا ونه خوړو. وبصلها او د پیازو ردینه انشاءالله سبا کې وایو. او کله چې وي تاسو موسی علیہ السلام هرگز موږ صبر ونکړو په یو قسم خوراک باندې پس ته دعا وکړه زموږ دپاره د خپل نه چې راوباسي زموږ دپاره د بعضې هغه څیزونو نه چې رازرونوي یې ځمکه د سبزیانو د دینه او د بادرنګو د دینه او د غنمو د دینه او د دالو د دینه او د پیازو د دینه. بسم الله الرحمن الرحیم. قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال فرمائے موسیٰ علیہ السلام اتستبدلون آیتاسو بدل کی اخلے الذی حاسز هو ادنا کیا معمولی دے بالذی فمقابل دا عزیز کی هو خیر کیا بہتر دے اہبتو مصرن تاسو کچھ یو ہارتا فإن لکم پس بے شکا ستاسو دپار دی ما سألتم آسو چی تاسو طلب کری دی وضربت او وحلشو علیہم پدی باندے الذلت رسوائی والمسکنت غریبی وباؤ او دی واپس شو بغضب پلوی غضب سرا من اللہ نترفد اللہ تعالینا ذالک دا بأنہم پدی وجہ چی بے شک دوی کانو یکفرون دی انکار کولو بآیات اللہ پایتن اللہ تعالی سرا ویقتلون النبیین او دی قتل کولو پیغمبران بغیر الحق پنا حق سرا ذالک دا
بما عصوا پدی وجہ چی دی نافرمانی اکڑلا وکانو یعتدون او دی چی دا حد نے تجاوز کولو. پدی آیت کے دا حضرت موسیٰ علیہ السلام پل قوم تا تنبیہ دا زورن دا خبرداری دے چی دا تاسو کم مطالبہ کئی دا نامناسب دا او ناشکری دا. بنی اسرائیل مطالبہ اکڑا چی پا یو قسم خوراک بانی منگا اکتفا نشو کولی، منگا دزمکی نا پیداشوی سیزونا پکار دی چاگا سبزیانی دی، بادرنگ دی، غنم، اوگا و پیاز وغیرہ وغیرہ. اللہ جل شانہو دیلا بغیر دا محنت و دا مشقتنا من و سلوہ و تازہ کل یخی بور کولی. دیوی دا سیزونو دا منگا مزاج سر موافق نری، منگلا دزمکی زرغون پکار دا. موسیٰ علیہ السلام دیتا زورن ورکڑا کہ دا ناشکری دا اللہ تعالی دا عظیم نعمتو او باقی دا تاسو کم سیزونو چغوارے دا دیر پارزا اللہ پاک تا سوال نشم کولی نا دعا کولی شما. دا خو تاسو یو کرواندی والا و زرخیر زمکی تلار شے انتا بتاسو دا سیزونو ملوشی بغیر دا دعانا. دا خو کار سوک دا شان محنت کی نہیں تو ملاوی گی با، تا مسلمان دے او کا کافر دے، کا اللہ منی او کا نمانی. باقی چونکہ دی بار بار نافرمانے کولے، بار بار بے ادبے کولے، داغی دوجنا پدی باندے غضب و لعنت دا اللہ را طرف نہ مسلط شو اور اللہ تعالیٰ پہ غریبی اور رسوائی مسلط کرلا. قال او فرمائل موسیٰ علیہ السلام دی موسیٰ علیہ السلام تخپل حورا اکڑا. موسیٰ علیہ السلام دیر جلالی ہو لیکن بیام دا قوم خبر خپ غور سروری دا. دی دا لن نصبر علی طعام النوالی تر بصریحا پر خپل خبر خپ پورا اکڑا چی مونگ لدادا سیزونا پکار دی پدی دی طریقی سر پکار دی. موسیٰ علیہ السلام دی خبر ماتا نکڑا اور نچے سنگ دیوی چی لن نصبر علی طعام واحد. موسیٰ علیہ السلام فوراً غصہ شوے دے یا دی دا خبر نمنکڑی دی یا دی خبر پورا اور ادلی دا. او بیاوتا موسیٰ علیہ السلام قالو فرمائی موسیٰ علیہ السلام یا دا کالا قائل اللہ جل شانہو دے. اللہ تعالیٰ فرمائی دا موسیٰ علیہ السلام پا واسطے سر بنی اسرائیلو تا اتستبدلونا استبدال بدلولو تبیل کی گئی دے یو سیز پزے بل سیز اغسطلو دیتا استبدال وی لکی گئی. وَإِنْ أَرَدْتُمْ استبدال زوج مکان زوج کستاسو پا نکاح کی یو بیوی دا اغستاسو ندہ خوخا او اغتاسو پریزے طلاق ورکے بلا بیبی پا نکاح کی راوستلو استبدال دیتوی. نے استبدال طلب دا بدلولو نو اتستبدلونا آیتاسو بدل کے اخلے یعنی اتاخذونا یا وتختارونا آیتاسو غورکوئے پا منو سلوابا انداسی زونا چاگوگا و پیازو او بادرنگ و سبزیانی دی داتاسو غورکوئے. اللذی حاسز ہوا ادنا چاگا معمولی دے دا معمولی دا غبر پینزہ سیزون یادی. باللذی پا مقابل دا عسیز کی دا بعد پار دا مقابلے او یا دا عوض دا پا مقابل دا عسیز کی ہوا خیرن چاگا غور دے و بہتر دے چاگا من و سلوا دی. دا ادنا مانا بیکار نلے دا پینزہ سیزون بیکار نلی اغم دا خوراک قابل دی او با وقت ضرورت پکار رازی او دا دنیا اکثر اسے استعمالی ہے. او دلتے چھ ادنا ہوئے نو دا معمولی والے پدے اعتبار سرا چھ من و سلوا بغیر محنت و دا مشقت نرت ملاوی گی او دا سیزون بتاوستا پا محنت و مشقت سر ملاوی گی. دویم دا چھ من و سلوا لذیذ خوراک تے پا طول دنیا کے طول خلق تا ند میسر و تاوستا میسر دے او دا سیزون ہر خاص و عام تا ملاوی گی. نو دا ادنا پا اعتبار دا معمولی والی سرا چھ قدر و قیمت یہ کم نے رپینزو سیزونو پا مقابلہ دا مرزانو او دا سلوا من و سلوا تھے. باقی کا چرو کا تیشی نو دا غنم دا من و سلوا نا بہتر دی او گرانم دی. نو صرف دا غنم نہیں آدی
دا غنم چې دی باقی سلور سر یوځای شي نه سلور خو چونکې معمولی دي کمزوري دي او ارزان دي نو غنم پای کې حساب شو ورنه غنم د دې منو سلوانه بهتر دي او دا منو سلوا د غنمو نه بهتر نه دي لیکن دا باقی سلور چې کله غنمو سره یوځای شو دا پکې منځ کې راغی نو دا غنم هم دای په شانتي معمولی کې راغی نو ادنا چې معمولی دی بالذي په مقابله دا اساس کې هو ادنا چې هو خیر چې بهتر دی نو موسی علیہ السلام اهبتو مطلب د موسی علیہ السلام داو چې زره دې سیدون د پارستاسو له دعا نشم کولی ځکه دا ناشکری ده او بے ادبی ده نو دا که تاسو غواړئ د تاسو ته یو خاص ځای کې ملو شي یعنی دا ځای خو بنجر دی خالی دی دلته خو بم نشته کروندم نه کیږي تاسو اریحا ته لړ شئ اریحا دې سره خاکبل ځمکه ده او دا د عمالقونه خالی وه عمالقه ملک شام کې دا علاقه خالی شوې وه او دا زرخیزه وه نو تاسو اریحا ته لړ شئ یا هر یو ښار ته چې ځئ نو هلته به کرونده وکړئ او تاسو به داسې نه میلو شي اهبطو کوز شئ تاسو دا نه دي چې بره نو کته را کوز شئ اهبطو یې ورته ووایي یعنې د دې میدان نه تاسو بل میدان ته لړ شئ اهبطو تاسو کوز شئ روح المانی لیکي چې دا حبوط چې دی نو دا چې د شریف او د معزز زینا کمزوری زی تزی و بیکار زی تزی تبر حبوط رازی و دا حبوط یستعملو فی الانتقال من شریف الى ما دونه دا یو خو بہتر زینا دائی مقابلے کی چی بہتر نی اکا زی تطلو تا حبوط ویلی کی گی لکسنگ چی آدم علیہ السلام تو دا جنت نکوز شے دنیا تا نظمکا دا دنیا دا جنت مقابلے کی حسا حیثیتی نشتا جنت بہتر دی نکتا کوز شے دارنگی میدانی تیہ کی تاوستا دا اللہ جل شانہو دیر نعمتونا دا موسیٰ علیہ السلام پر دعا سر میسر دی اللہ تعالیٰ دا سور انتظام کرے دی اللہ تعالیٰ دا اوبو انتظام کرے اللہ تعالیٰ دا خوراک اسکا کو جامع تاوستا خلو پخول نشتا وینزل نشتا زنانو مزگاری تاسو مزگاری دل تو ہار سا تیار دی وچکم میدان تا تاسو روانی نا علتا بدا سیزون بیانی علتا بزان پخپل دا چت انتظامم کوئے علتا بزان درنا انتظامم کوئے علتا بداخلو پخولو انتظامم کوئے او پخپل بزمیداری کوئے کروندبا کوئے زان و دا جامو دا لباس انتظامم کوئے دا گرمی و دا سردی انتظام با پخپل کوئے نو ظاہر خبرہ میدانی تیہ دا دازے مقابلے کے بہتر شو نو احبتو کس شیطاسو انہیں لان شیطاسو ادامنگا عام محاورہ کے استعمالو ہر گلو کوزی گا تردید حلنی کوزی گا مطلب کہ سڑے بہتر زی باندې ناستے یو خسیٹ باندې ناستے لیکن آغا دا آغی ضوابط نہ پورا کی خلو دی کوزی گا ردی دینا اترا دی کرسے احلنی نگویا کہ میدانی تیہ اگر چستاسو چا مالکو سر جنگ نکوے دائی دو یا اللہ تعالیٰ کتاسو حسار کریے لیکن بیا دلتم تاسو توبہ استغفارو نکو ردی دنم زی یو بل ہار تلرشے مصرن یو ہار تا دا مصر نمراد اغا مصر نر چکم فرعون پاکی بادشاہو دا عربی و ناشنا قانون دے کدا دی مصرن دارا دا پاس دو زبر یا دو زیر یا دو پیش راشی نمراد تینا مطلق یو ہاری کا دنیا کی عرضے کے دیں او کند دو زبر و دو زیر و دو پیش پینی مصر زبر پر آگئے نو بیا تینا مراد اغا مشہور ملک تے کہ التک فرعون بادشاہو او موسیٰ علیہ السلام یو زمانہ کے دا یوسف علیہ السلام یو زمانہ کے التا وزیرو او یا بادشاہ پاتی شویرے نو دلتا کہ مصرن نمراد اغا مشہور مصر نرے چکم فرعون پا کی بادشاہو بلکہ مطلق یو ہار چگا اریحا دے یا بل یو علاقی تا فَإِنَّ لَكُمْ پس بے شکا استاسو دا پارا دی ما سألتم اغا چتا سغوختی دی اے ما طلبتم دا مذکورہ اشیاء وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ او اہلی شپدی باندے الزِّلَّةُ رسوائی والمسکنتو محتاجی و غریبی ضربت دی باندے او اہلی شوا دا کنائرہ لکا سنگ چی او سڑی پا خیمہ کی ناستی او خیمہ کی دے دنوی و خیمت نسلور طرفون نتوی نو دک شانتی دا ذلتو
او دا رسوایی او دا غریبی گویا کې یو خیمه شوه او دی پکې دننه پټ شو. نو دی لاندې باندې په غربت کې د څلورو طرفونو پټ شو. غربت او دا ذلت او رسوایی دا دواړه په دې باندې مسلط شوه. یا دا ضربت دا کنایه را د ضرب الطین علی الحائط. پخوا زمانه کې به خلکو دیوالونه لی وهلو او دا کوټې به لی وهلې، خټه مې وکړه په دیوال باندې وتپله، څنګه چې دا پلستر خلک دي دې ته ویل کېږي ضرب الطین علی الحائط. په دیوال باندې خټه تپلو او لی وهلو. نو ضربت وتپلې شوه، ووهلې شوه. علیهم په دې باندې اذلت دا رسوایی، څنګه چې په دیوال باندې خټه تپلی شي او پلستر کولی شي او پټ شي پکې، دا رنګ الله تعالی په دې باندې دا رسوایی او دا غریبی داسې وتپله څنګه چې دیوال باندې وتپلی کېږي. ذلت رسوایی ته وي. د رسوایی تعلق ظاهر بدن سره دی. د ذلت او د رسوایی اسباب خارجي وي. والمسکنتو محتاجی او غریبی د دې تعلق له سره دی. ډبه محتاج او ډبه غریب وي. کله دنیا ډیر ساو سامان دی سره وي، تر دې چې په هوا کې والوزي او سپوږمۍ ته وخیږي او مریخ ته او دای نه بر فرض که مشتری ته مو رسیدلو، لیکن ډبه غریب او محتاج وي. او ذلت او ظاهره کې به هغه رسوا او ذلیل بوي. یعنی چرته بدی ته څوک د عزت په نظر باندې نه ګوري، د هر چا په نظر کې بس پک وي. یا دنیا د ساو سامان ته نه ګوري، د دنیا ساو سامان به سره ډیر زیاتی په ظاهره کې او ډیر رنگ روغن به وي او خوشنما به وي، لیکن دنه به غریب وي. او اصل غنا دا د نفس ته. مؤمن سره په ظاهره کې هیڅ نه، لیکن ډیر غنی وي. او دې سره په ظاهره کې ډیر سوی، لیکن به محتاج وي. او چې قران کریم وي نو کدی سره په ظاهره کې سره سپین یو ملغلری وي او یاقوت او مرجانی وسره، بس قران وی چې دی غریبانان دي، بس غریبانان دي. او ضربت علیهم الذلت او تپلشوا یو اهل شپدی باندې رسوایی. والمسکنتو محتاجی او غریبی. مسکنه د سکون نه ده، سکون کلاری ته ویل کیږي. دی مسکین ته مسکین ولی وی، د سره مال او دولت نه بس په کلار ناشتي. او کله چې انسان سره مال او دولت رش بیا خبرې کی، بیا پلان کې ته ځو، کړي پلان کې ته ځو، داخلو اغاخلو، او چې سو سرنی بس پدی به گزاره وکړو. نو مسکنت دا غریبی او محتاجی ته وي. وباء او دی واپس شو. وباء باء یبوء من واپس کېدلو. ابوء لك بنعمتک څنګه چې حدیث کې راغلی دی. او یا د باء بل معنا دی مستحق شو، اے استحقو دی مستحق وګرځیدلو. بغضب دی غضبین کې دا تمین د تعظیم د پاره دی. بغضب عظیم یو لوی غضب سره من الله طرف د الله تعالی نه. د غضب تعلق آخرت سره دی. په آخرت کې ودی په ډیر لوی غضب سره د الله تعالی مخې ته پیش کیږي. او د ذلت او د مسکنت تعلق دنیا سره دی. ذالک بانهم د ذالک مرجع د غضب دی. دا لوی غضب سره دی ولی واپس شو. بانهم كانوا يكفرون او دا بعد پر سببیت وجه بیانی. زکه چې دی كانوا يكفرون بآيات الله، دی انکار کولو، کفر یې کولو په آیاتونو د الله تعالی سره. د الله د آیاتونو مراد یا خو انجیل شریف ته. عیسی علیہ السلام چراغ نو دی انکار وکړ، دا نه منو. او یا د بآیات الله نه مرادو په تورات کې چې کوم آیاتونه وو چې لکه د رجم آیاتو دای نه دی انکار وکړ. بخاری شریف کې روایت ده خیبر کې د یو معزز خاندان سړی د یو معزز خاندان خې سره زنا وکړه او ثابت شوه. په تورات کې د رجم حکم چې شادي شوده انسانان دو کسان زنا وکړي او ثابت شي دا به رجم کوي. دی خپلو کې سوچ وکړو چې د نبی علیہ السلام شریعت آسان دی په مقابله د یهودیت کې. ای کار خبره کې آسانی ده. نو راځي چې د خپل مقدمه نبی علیہ السلام ته وسو انت وکیلی شي حکم آسانی او درجه نو موږ بچ شو. دیراله نبی علیہ السلام ته
عبدالله ابن سلام رضی الله عنه دا مخکې یهودي عالمو دی مسلمان شو دی موجودو دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خپل مقدمه پیش کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل ستاسو په شریعت کې په تورات کې د باره کې څه حکم نه دیو زموږ په کتاب کې د باره کې څه خاص حکم نشته بدا چې موږ په خر باندې سور کو بسوي ګرځو او مخ ولا تور کو دغه حکم نه لیکن عبدالله ابن سلام رضی الله عنه چې نه په تورات کې د رجم حکم شته دی وی نشته دی پکې ویراړې تورات شریفو د دې خیال له چې نبی علیہ السلام له امید لیکلو نه ورزي او نه وینا ول ورزي دی تورات شریف د نبی علیہ السلام مه ته کولو کو د بخاری شریف الفاظ دي چې هغه یو سړی د رجم پایت باندې لاس خو دیو او نور آیتونه وی چې کوم نشته پکې عبدالله ابن سلام سے خپل د تورات عالم او پویو یاد وته ته لاس لګوچت کا اچ لاس سوچت کو ایت مخامخو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغي رجم کړ دواړه نو په خپل د خپل کتاب د ایت نو انکار نشته پکې او نه دا حکم التکشته دي او بیا رسو مجبورون یو منو او یاد کانو یکفرون بیات الله قرآن کریم دی چې کله قرآن کریم راغی دی او نه منو د آیتونه د قرآن نو کانو یکفرون بیات الله او دا ماضی استمراری دا یعنی دا کار دی مسلسل کولو داول نواری تر اخره پوری د نبی علیہ السلام د زمانی یهودم دا مخالفت کو انکار کولو ویقتلون النبیین او دی قتل کولو پیغمبران انبیاء کرام یې وجل بغیر الحق پنا حق سرا د نبی قتل اصل نا حق ته د نبی وجلو دا پنا حق به همیشه که سبب معلومه وي کني معلومه بیا بغیر الحق ولی وی د دې په خپل علم او په خپل یقین کې دا قتل ناروا و دی چې نبی قتلو نو د دې په علم کې او د دې په یقین کې دا ناروا قتلو او بیا به قتل کو د خپل خواهشات وروجنه ځکه بغیر الحق وی او یادا چې د دې په کتاب کې په تورات شریف کې مدایت موجود او چې چا یو بی ګناه نفس قتل کو فکنما قتل الناس جميعا گویا کې تمام انسانیت قتل کو او بیا د نبی قتل بسونه بی ګناوي نو یقتلون النبیین بغیر الحق کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای اشد الناس عذابا یوم القیامه رجل قتله نبی او قتل نبیا د قیامت پر ورځ باندې با د ټول زیات عذاب هغه انسان تکیږي چې دا انسان یو نبی قتل کړي چې در الله نبی قتل شو د انسان ته ډېر سخت عذاب کیږي او یا دا انسان د نبی د لاسه قتل شو ځکه د نبی د لاسه د نبوت نه بعدو څوک نه قتل کیږي او چې قتل شو نو پوه شي د قتل مستحق دی یعنی د جهنمی ځکه د نبی د لاسه قتل شو یا د نبی د لاسه قتل شوی او یا نبی ستا د لاسه قتل شو دا دواړه انسانان چې سبا قیامت کې به خطرناک عذاب کوي یقتلون جمع راوړله نبی خو بظاهره کې یو تن به قتل کړي یا دو درو کسانو به قتل کړي خبره چې کوم کسان قاتلان شو حاسم قاتلان شو د نورو خاموشي اختیار کړه او دا خاموشیم دلیل د رضا دی او یادا چې په کار داوي چې بعض کسان نبی قتلو د نورو خلکو له پکای چې نبی بچ کړي وي د قتل نه ندیو په ګناه کې نور راغلي نو دی په دې باندې رضا او خوشاله وو کانو یقتلون النبی ندی با قتلول پیغمبران ابن کثیر لیکلی دی دا ابو داود الطیالسی په روایت را نقل کړی دی دا عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نه وی دی بنی اسرائیل چې دی کانت بنو اسرائیل فی اليوم تقتل 300 نبی وی دی بنی اسرائیل په یو ورځ کې 300 انبیاء کرام علیهم السلام وجلی او قتل کړي دي کسو کې اشکالو کې چې 300 پیغمبران په یو ورځ باندې په یو زمانه کې موجود او دې بالکل داسې مثال دی لکه الحمدلله نن سبا په یو ټیم کې په زرګونو علماء کرام موجود دي نو کله عالم خو یوم کافی دی الله تعالی فضل دی یا دومره به علماء کرام په دنیا کې موجود دي د خلکو ر تربیت لپاره دا شانتی بنی اسرائیل کې په یو زمانه کې ګڼ انبیاء کرام موجود په هر کلی کې 2 او 3 او 4 موجود یقتلون النبیین او دی وقتلول پیغمبرانو او یقتلون مضارع روړه یعنی فی الحال دا کار کړی
او آینده کې پردي وس ورسېدو نو آینده کې هم داسې کی. څلور مشهور انبیاء کرام دی قتل کړي دي، زکریا علیه السلام او د هغه زوی یحیی علیه السلام او یرمیا علیه السلام او یسعیا علیه السلام. د عیسی علیه السلام د قتل منصوبه جوړ کړ، الله تعالی بچ کو، الله تعالی اسمان ته اوچت کړو. د نبی علیه السلام د قتل سازش دی 100 پیرې کړلې، 2 پیرې خو دی باقاعده نیستلی شوي دي. د مسلمانانو د لاسه یو کافر قتل شو، نبی علیہ السلام دیت ورکوبه. د دیت لپاره نبی علیہ السلام بنو قریظه ته تشریف وړو، ځکه بنو قریظه نبی علیہ السلام سره حلف کړو چې موږ د یو بل مدد وکړو. نبی علیہ السلام دې ته وویل چې ما سره تعاون وکړئ، مدد وکړئ په دیت کې. دوی دا بالکل کوبه، دې ته وویل چې ایثار شئ، موږ راځو. نبی علیہ السلام سره صحابه مو. نبی علیہ السلام د یو کمر ویښته کېناستو، دی خپلو کې مشوره وکړه چې نن ښه موقع ده، د نه ځان خلاصو. یو ځای کې د میچنې پل پروت دی، یو غټه ګټه پرته ده، ورشه هغه وړئ د ورنې راوغورځوئ، بیا به ورسره ګورو. دی په دې اراده باندې لاړلو او دلته وهرله نبی علیه السلام چې حضرت دې نه پاسه. نبی علیه السلام را روان شو، صحابو یې چې خیر دی یو ځل اعظم ته ورته ایثار شي. نبی علیه السلام راغی مدینې منورې ته او د صحابو یو لښکر تیار کو او په دې باندې حمله کو، دی جلا وطن کړو. نبی علیہ السلام خیبر ته تشریف وړو. یو زنانه و زینب نومو، یهودنه وه، هغې نبی علیہ السلام دعوت وکړو، یو بیزه یې لاله کړې وه او پای کې خطرناک زهر اچولی و. نبی علیہ السلام سره بشیر یو صحابي و رضی الله عنه، هغه یو څو نوڼې وخوړلې. نبی علیہ السلام چې څنګه یو نوڼۍ روچته کړه او په خوله کې کېښوده، نو نبی علیہ السلام پوه دی کې زهر دی، هغه یې وغورځوله، لیکن هغه په دې وری کې اثر کړو. نبی علیہ السلام دا یهود روغته وي دا کار مونږ کړی، نو دا کار صرف ښځې نه کړی، دی په شریکه دا کار کړو. دی ورته وایي که چې تاسو حق نبی یې پته به راته ولګي او که چې نبی نه یې نو موږ به درنه خلاص شو. خیر نبی علیہ السلام دې ته څه ونه وی، فلحال دې پرېښودلو. بیا هغه صحابي شهید شو د خوراک د راسه، نو هغه زنانه چې وه زینب بیا قتل شوه. نو دی د نبی علیہ السلام د قتل منصوبه جوړه کړې، الله تعالی ناکامه کړو. او نبی علیہ السلام وفرمایل چې کله وفات کېدو اوس هم زما مرۍ کې د زهر و هغه اثر دی. هر کال به چې هغه ورځې راغلې د نبی علیہ السلام به تبه وه او دا مرۍ به یې خرابه وه. ویقتلون النبیین، او دی قتلولو پیغمبران بغیر الحق په ناحق سره. ذالک بما عصوا، دا بیا هغه مخکې ذالکه په شانتې دی او یادا چې دا علت العلت ته. ذالک بما عصوا، دا په دی وجه چې دی نافرماني وکړه. دا بعض اوقات د یو ګناه د وجه نه انسان بیا بل ګناه وکړي. اول انسان د غفلت او لاپروايي نه کار واخلي. شروع کې چې انسان خرابي ګړمبني بنیادو نو دا غفلت او لاپروايي وي. چې کله انسان د غفلت او لاپروايي شروع کی نو بیا پسې دویم سټپ کې واړه ګناهونه شروع کی. د وړو ګناهونو بعد انسان بیا غټ ګناهونه شروع کی او د غټ ګناهونو بعد بیا کفر او شرک ته ورسیږي. نو که انسان په اول سټپ کې منی شي او توبه وباسي او راویښ شي را بیدار شي نو بچ شو. دی اول نافرمانی شروع کړي، بے ادبی او ګستاخی شروع کړي، رفته د الله د آیتونو نه انکار شروع شو او تر دې چې خبره د پیغمبرانو قتل ته ورسېده. ذالک بما عصوا، دا په دې وجه دې نافرماني وکړه. وکانو یعتدون، او دې د حد نه تجاوز کولو. عصیان په عربی کې د الله د اطاعت نه وتو ته وي، او یعتدون اعتدا په عربی کې د حد نه تجاوز کولو. کم حدود چې الله تعالی مقرر کړي دنه اوسېږي دې ته نه بار وتلو. وی موسی علیہ السلام تاسو بدل کې اخلي هغه څه چې معمولي دی په مقابله د هغه څه کې چې غوره دی. اوس شی تاسو یو هار ته، پس بېشکه ستاسو لپاره دي هغه څه چې تاسو غوښتي دي او ووهلې شو په دې باندې رسوایي او غریبي او دی واپس شو په لوی غضب سره طرف د الله تعالی نه. دا په دې وجه چې بېشکه دی انکار کولو په آیاتونو د الله تعالی سره او دی وجلو پیغمبران په ناحقه سره. دا په دې وجه چې دی نافرماني وکړه
او دی چې د حد میں تجاوز کولو. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को तमाम देखने वाले हजरात सब्सक्राइब करें।